زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو رونو د دنیا دا جون د مسلمان د پاره دار الامتحان دی. دار تاسو پیجنې دا وی کور تا او امتحانم تاسو پیجنې ازمیخت وی. څوک پکې کامیاب شي څوک پکې ناکام شي دې ته موږ امتحان وایو. نو د دنیا دا جون د انسان د پاره او خصوصا د مسلمان د پاره دا امتحان دی. نتیجه به که خیر اخرت کې ملاویږي. الله دې زمونږ او ستاسو ریزلټ او نتیجه دا د کامیاب خلکو په سب کې راولي. امجد جی صاحب الله دې موږ ټول کامیاب کړي. نو د دنیا دا جون دارالامتحان دی. کله به په صحت کې دې الله ازمایي، صحت په الله درکړي، ګوري الله چې دې د دې صحت په زندګۍ کې څه کوي. او کله به دې بیمار کی په کټ باندې به دې وغورځي، ګوري الله رب العالمین ته خو پته د خو دې دنیا ته ښیي چې دې د دې بیمارۍ په حالت کې څه کوي، د بیمارۍ په دې ژوند کې دې څه کوي. صبر کوي، جلا کوي الله ته، قواویلی کوي او الله ته فریادونه کوي. دا زمونږ عام زندګۍ سره دوی ورته ریلیټډ وایي، منسلک خبرې دي. بیا به د الله رب العالمین کله په مالدارۍ کې ازمایي. مالدار به کی مال برله الله درکي، جیداد به درکي، بینک بیلنس به درکي، لوی کاروبار برله درکي. الله به دې ازمایي چې دې په دې مالدارۍ کې څه کوي. د الله د احکاماتو د لاندې ژوند تېروي او خو د الله بغاوت کوي. موږ عام زندګۍ کې ګورو او بعضې وخت به د الله رب العالمین د غریبۍ، د مفلسۍ او د لاچارۍ په ژوند کې را باندې راولي او ازمایي به دې د غریبۍ په دې ژوند کې څه کوي. او دا د الله رب العالمین یو نظام دی چې څوک مالدار پیدا کړي دی او څوک غریب پیدا کړي دی. په دې دا کائنات روان دی. دا دنیا روانه ده، خو دا ټول الله رب العالمین په یو ځل باندې وهاب ګل دي مالداران پیدا کړي. به دا کائنات نه چلیده، دنیا به نه چلیده. دا کار سړی به بیا برې تاوز خو مالدار دا کار بوله چا کو. او الله داسې نه دي کړي چې ټولې غریبانان پیدا کړي دي ګینې بیا به دا کارونو باندې دا پیسې به څنګه ملاوي. نه، الله رب العالمین وی ما راته آیات وي چې هم یقسمون ربک رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. ما دا دنیا یو شان نه ده پیدا کړې. څوک مې مالدار پیدا کړي دي، څوک مې غریب پیدا کړي دي. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. مالدار مې غریب ته محتاجه کړی دی، غریب مې مالدار ته محتاجه کړی دی. مالدار غریب ته محتاج دی، غریب مالدار ته محتاج دی. مالدار غریب ته څنګه محتاج دی؟ یار کو غریب نه وي نو مالدار خو ګټې خټې نشي کولی. مالدار خو دغه شان په دې نور باندې مزدورۍ نشي کولی. مالدار خو تا ته به دغه شان په کرسۍ کې به ډډه والي او خپه به په بله خپه باندې تو کړي وي او لګیا به وي ګوري به. مالدار خو دا کار دی. او که غریب پیدا شوی نو بیا هم دا نظام نه چلیده. نه، الله وی نه، ما دا مالداری او غریبی دا د امتحان د پاره پیدا کړې ده. ګورم چې څوک څنګه د ژوند تېروي. نو دا غریبیم د الله رب العالمین د طرف نه یو امتحان دی او مالداری امتحان دی. بیا وروڼو د دنیا ژوند دی، تاسو مونږ او تاسو پکې وخت او ژوند او ساعتونه تېرو. نو اسی دوی ورته ایوریج وایي. د ایوریج په لحاظ، د نتیجې په لحاظ باندې مالداري کمه ده او غریبي زیاته ده. مالداري کمه ده، مالدار به ډېر مالدار ګورې څه داسې مالدار هغه مالدار دی چې د جیدادونو مالک دی، د لوی بینک بیلنس مالک دی، د لوی پراپرټۍ مالک دی. دا ستاسو دا چې دا ځان له غوړه روټۍ و دغه دا مالدار نه دی. دا خواران باندې خو یو پوټیشن بیماری را لغه ټول مال خلال شي. نو اصل مالدار هغه دی چې دغه جیداد بینک بیلنس دا ډیر.
نو څوک مالدار دی او څوک غریب دی. نو غریب طبقه ډېره ده او مالداره کمه ده. خو یو خبره یاده ساتئ، مونږ خو چې دلته په دې جومات کې ناست څومره یو مونږ ټول غریبانان یو. نو نن راته په نن جمعه راته د غریبۍ متعلق خبره کوم چې د غریب د الله او د الله د رسول په جناب کې کم مقام دی، کمه مرتبه ده، او الله ته څومره خوښ دی او د الله رسول ته څومره خوښ دی. دا به راته نن زه واضحه کومه. نو ټیک ته سوال به د الله رب العالمین نه هر وخت د عفو او د عافیت کې، او دا به رسول الله مبارک هم کوم. اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. باقاعده په مشکات مبارک کې د الفاظ دي، خدای زه تا نه عفو او عافیت یعنی د خیر زندگی غواړم په دنیا کې مو په آخرت کې. نو د خیر او د عافیت زندگی به مونږ ټول تاسو یو غواړو د الله نه. خو چې دا مونږ دلته څومره یو، مونږ ټول یو غریبانان. نو د غریب د الله په جناب کې کم مقام دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جناب کې کم مقام دی. او دا د دې لپاره ویم راته چې د دنیا دا ژوند د بعضې وخت دا غریب د دل برداشت شي، یاره بس مونږ دا سخت دی او دا دغه نه، دا به نه کوو. بس چې څه د الله رب العالمین د طرف نه په انسان باندې راغلی، په دې به صبر کو، خپل سټرګل، خپل کوشش، خپل محنت به نه پرېږدي. خو که د دنیا په ژوند باندې ته غریب پیدا شوې، نو د غریب د الله په جناب کې کم مقام دی، په دې راته نن جمعه بیان. او غریبي څه بد شی نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دواړو جهانو سردار دی، الله ولا لوی شان او لوی مقام او لوی مرتبه ورکړی ده. او یو وخت د مکی کافرانو د رسول الله مبارک د دې غریبۍ او د مدینې منورې بعضې یهودو هغه داسې تحقیر شان وکړ، سپکوالي شان وکړ. رسول الله مبارک ورته زه د دنیا ژوند نه غوره کوم، خو که ما وغوښتل او الله نه مې سوال وکړ، نو تاسو ټول د الله مدینې منورې ته بوتلی کړئ. مالا په شوق نه وایه صدیا، الله دې مونږ ټول مدینې منورې ته بوتلی کړي. مدینه منوره کې د دې شمال په جانب یو غر دی، د احد غر مبارک ورته وایي، او ډېر عظیم او مبارک غر دی. غر دی هلکه، خو مبارک دی یار، لوی شان لري، لوی مقام لري. زه ورته مبارک به ولې نه ویم؟ بخاری مبارک کې حدیث کې وي احد جبل، احد یو غر دی. غرونه خو په دې دنیا کې د دنیا دي، خو احد جبل، احد یو غر دی. وی ولې؟ وی یحبنا ونحبه. احد ما سره مینه ساتي او زم احد سره مینه ساتم. او که تاسو احد ته خدای پاک هم بوتلی کا، نه وی یار په شوقه خدای مو احد ته بوتلی کا. دا حدیث یې هلته لیکلی دی، دا حدیث یې هلته په هغې مدرسو په هغې دغه باندې لیکلی چې احد هغه غر دی چې رسول الله مبارک موږ ورسره مینه کوي او دې رسول الله مبارک سره مینه کوي. ډیر د هغې فضایل راغلي دي. اوس یې نه ویم چېرته به راته په احد باندې انشاءالله مستقل جمعه بیان وکړم چې د احد غر کم شان لري او کم مقام لري. کوم به راته انشاءالله زر به راته د احد باره کې خبره کوم. بهر کې کو رسول الله مبارک غوښتل نه داسې احد ته اشاره وکړه، وایي دا به د سرو زرو نه ما د سعودي چې کوم معدنیات والا دي د احد په غر کې د دنیا سره پراته دي. صرف رسول الله مبارک ورته ګوته نیولې وه. او د احد غر داسې معمولي غر نه چې ستا د ښکاري بابا او د دغه په شان ډېری ده. 9 کیلومیټره پلن غر دی، 9 کیلومیټر. امجد حاجي صاحب پکې الحمدلله 7 کاله مدینه منوره کې تیر کړي دي. دته پته لګي 8 کیلومیټره 9 کیلومیټره غر پلن دی، لوی غر دی. نو رسول الله مبارک مالداري دا وایي زه څه غواړم، وایي چې یو ورځ وي او یو ورځ نه وي. غورې دا خبره ډېره زبردسته چې په کومه ورځ وي د الله شکر به وباسم، چې په کومه ورځ نه وي صبر به کوم. او بعضې وخت به دعا کوله، وی اللهم احینی مسکینا، خدای ژوند په دنیا کې راکړي نو د مسکینتوب راکړي. وامیتنی مسکینا، او چې د دنیا نظم نو خدای چې مسکین لاړ شم. واحشرنی فی زمرة المساکین، او چې خدای د قیامت په میدان کې کله پاسم نو د مسکینانو په صف کې مې ودرې. الله اکبر. مسکین څه ته وایي؟ چې یو وخت روټۍ وي او بل فقیر نه یادو. فقیر چې دا اسی نیو دا سوال کې رسول الله مبارک دې نه منع فرمایلی. مسکین
نو زما عزتمند ورونو غریبي داسې شي نه دی چې یاره ته دې وې چې دا دې بد شی دی نه بس چې څه تاله الله درکړي دي په دې باندې صبر کول خپل سټرګل او کوشش نه پرېږدې خو که ته غریب الله پیدا کړې په دې باندې صبر کوه د الله په جناب کې به د ډېر لوی مقام د رسول الله په جناب کې به د ډېر لوی مقام او الله ته دا غریبانان څومره خوښ دي او بیا راته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دوه احادیث او یو دوه واقعات بیانوم چې د غریب د الله په جناب کې څومره لوی مقام دی نو دا سوال به نه کوې چې خدای ما غریب پیدا کړې نه دا سوال به نه کوې خو که غریب یې دغه وي محتاج یې مالداري دې نشته نو د الله بس شکر به وباسي چې خدای پاک دا په دې شکر دی چې خدای ژوند دې راکړی روغ صحت دې راکړی دی په زندګۍ په وجود باندې روغ یم د دنیا یو څو ورځې ژوند دی 50 شپېته او یا اتیا کاله بیا به ختم د آخرت د ژوند دپاره دغه پکې نو په دې خپله غریبۍ باندې صبر کوه خپل سټرګل او کوشش پکې د حق حلالې مزدورې خو که غریب یې نو په دې باندې به صبر کوې د الله په جناب کې د ډېر لوی مقام څومره لوی مقام دی رسول الله صلی الله علیه الله ته څومره دا خلک محبوب دي ګورئ ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې دعوت او تبلیغ کوي چې دعوت او تبلیغ کوي غریب تم کوي خان تم کوي سردارانو تم کوي یو وخت داسې راغی چې د مکې بعضې سردارانو له وخت ورکړه چې تاسو له زه درځم او تاسو د دین او د اسلام دعوت در کوم او د دقې دپاره رسول الله مبارک دنیا ته راغلی دې کې د مکې مکرمې غټ غټ سرداران راجمع شو چې غټ غټ سرداران راجمع شو رسول الله مبارک ورته د هغې دین او د اسلام هغه دعوت ورکړ دې کې یو صحابي دی چې په سترګو باندې معذوره دی او په سترګو باندې نابینا دی او نوم یې دی حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک نه به قرآن زده کو په سترګو معذورو پته ورته نه لګېده چې څه دي مخکې څه دي خو په سترګو معذورو تپوس یې کوي د الله رسول کوم ځای دی وي پلانکي ځای کې دی بس ورغی چې ورغی رسول الله مبارک ناست دی او دې د هغې ځای نه خپله امسا خپله کونټۍ داسې وی او د الله رسول څه شو علمني مما علمک الله ویله د الله رسوله ما ته هغه څه وښایه چې تا ته الله ښودي ما ته دا وښایه اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چا سره ناست دی مکی رؤسا سره ناست دی سردارانو سره ناست دی دې داسې راغی رسول الله صلی الله علیه د مجلس واقع چې دا د مجلس آداب هم نو خو بهر کې په هغه راغی رسول الله مبارک داسې زړه کې لږ شان خفګان راغی او د هغې خفګان اثر په تندي راغی چېرې دا خو سرداران دي او ته خو د زما ملګری م یې د دوی نه زه فارغ شم بیا برته یو دقه دا مجلس تقاضا هم د چا سره د کار وي او څوک چا سره ناست وي نو د هغه مجلس برخاسته به ګوري چې هغه برخاست شي نو بیا به راشي نو دا صحابي راغی نو رسول الله مبارک داسې لږ شان خفه شو بهر کې هغوی ته هغه دعوت ورکړه هغوی ومنه یا ونه منه هغوی خو لاړل خو د رسول الله مبارک چې دا حالت تیر شو نو دې کې حضرت جبریل راغی الله اکبر زه چې قسم په خدای دا سورت زه په دې مونځ کې ویم دا چې کوم آیاتونه د عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه په حق کې نازل شوي دي زه اکثر په دې مانځه کې یو ماله ډېر خوند راکوي ډېره مزه راکوي چې دې کې الله جبریل راولېږه رسول الله مبارک څه وایي عبس وتوله عبس تندی دې تریو که وتوله مخ دې واړو دا په څه دوران کې ان جاءه الاعمى چې تا ته نابینا راغی ان جاءه الاعمى نابینا راغی خو ګورې دا مولانا تیمور جان صاحب ناست دی الله رب العالمین چې دا رسول الله مبارک ته خطاب کو نو د څه په صیغو یې ورته کړی د غایب په صیغو ورته کړی دی مخ یې واړو چا واړو دا نه وایي چې رسول الله مبارک واړو د غایب په صیغو دی مخ یې واړو تندی یې تریو که چې کله ورته لوند راغی وما یدریک لعله یزکا تا ته څه پته لګي چې څوک ځان پاکوي او یذکر فتنفعه الذکرى فایده څوک کوي اما من استغنا
فانت له تصدق چې کوم دا مالداران دي نو تا هغوی ته مخ اړولی دی. وما عليك الله واما من جاء دا وره دا الفاظ لږ وره وابو لجي صاحب دا الفاظ لږ وره واما من جاءك يسعى دا الله وی وره ته دا الله په ذات یقین کا په منبر باندې ناسم او دس کې بلکې غسل می کړی دی کې با اکثر مرګ ورګزه چې دا آیاتونه زویم نو زما په دې زړه باندې لکه دا اری لګي. واما من جاءك يسعى وهو يخشى دا څوک وی دا الله وی هغه کس چې تا ته راغی او زمانه یې دا الله وی یم دې چې زمانه یریږي الله وی. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى ته مخ واړه کلا انها تذکره دا خو نصیحت دی. او چې دا آیاتونه نازل شو الله عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنہ خلال رسول الله مبارک وی ګورا دا دی دنیا ته الله واضح کړه. رسول الله مبارک د ګنا نه بالکل پاک دی. دی مسئله کې رسول الله مبارک په حق مو شون رسول الله مبارک با بیا د عبد الله ابن ام مکتوم چې غریب صحابي دی او پستر ګنابینه دی دا سه ادب او احترام چې پر رسول الله مبارک باندې لازم نو خدای د متعلق په بیا ډیر د مینه او د محبت انداز کو. او سجانه جی صاحب چې کله باندې راغی تاسو د الله په ذات یقین کې هدایتونه وګورئ د دې دلاندې علماء لیکلي دي کله چې باندې راغی رسول الله مبارک په پاسېدو خپل صادر به راواغشتو او دته به واچو او څه به وي دا الفاظ لږ وورئ دا الفاظ لږ د زړه په غوږونو وورئ وی مرحبا مرحبا خوش آمدید ویلکم په خیرعلی د چا د پاره د هغه چا د پاره چې د چا په حق کې الله زه ملامت بالذي عاتبني ربي زه الله ملامت کړم مرحبا دی بیا غتا دا د غریب شان دی دا د غریب مقام دی دا د غریب دوی مرتبه ده چې د الله په جناب کې داغه کم شان او کم مقام د قیامت د ورځې پورې د آیاتونه لګیا دي دنیا وی او د قیامت د ورځې پورې به وي. او د عبد الله ابن ام مکتوم چې یو غریب صحابي یو نابینه صحابي خو الله ته ډیر زیات محبوب داسې یو شان یې ولا ورکړ چې د دنیا ارپتیان نه کې رپتیان راواله د هغې وخت نه تر د نن وخته پورې او د نن وخت نه راواله تر د قیامت د ورځې پورې د دې مسکین او غریب صحابي دې شان ته بوله غریبي خو داسې شی دی په دې باندې به دغه نه کوي چې یاره زه دې غریب پیدا یم او زه غریب یم او یاره دا چلو شو دا چلو شو نه 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 دا هېڅ خبره نه ده دا هېڅ خبره نه ده چې غریبي د الله رب العالمین د طرف ته راته امتحان دی او امتحان کې به بعضې وخت یا کامیابېږي او یا به ناکامیابېږي نو دا هېڅ خبره نه ده. د رسول الله مبارک الله شان ډېر لوی ورکړو او ډېر صفات یې ولې ښکلې ښکلې کړي دي. قسم دی چې دا خطابونه ته په قرآن کې واورئ دا الحمد نه راواله تر د والناسه پورې کله وته په کوم انداز الله وي انا ارسلناک وایتې مجاله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. قسم دې آیاتونه څومره خوند کوي ان ارسلناک موږ نازل کړي شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. دا څومره دی انوار دا تمام جهان رڼا کړی دی د دې په لکچند د رسول الله مبارک مخ مبارک دا جهان رڼا کړی دی وسراجا منيرا. کله ورته یاسین کله ورته طه کله ورته وی یاسین طه یا ایها المدثر یا ایها المزمل. قسم دې دا قرآن شریف آیاتونه چې د رسول الله مبارک باندې نو شان دومره لوی خو چې غریب مقراله نو بیا الله رب العالمین په کوم انداز باندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په کوم شان او په کوم مینه او کوم محبت باندې الله رب العالمین دا وکړه. نو دا یوازې عبد الله ابن مکتوم نه دا یاد ساتئ ډېر داسې صحابه قرآن شریف راواله عجیب عجیب انداز پکې دغه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ګورئ غریب صحابو اسجانه دي حضرت بلال د کوم ځای نه راغلو حبشي نه صہیب د کوم ځای نه راغلو د روم نه همدې دي
سلمان فارسی د ایران نه راغی دا صحابه ناست دي او دې صحابو سره رسول الله مبارک ناست دی دې کې د مکې رؤسا رالل اوس رسول الله مبارک ته اندازه ولګېده چې د غریب د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی ډېر لوی مرتبه ده ډېر لوی شان لري ډېر لوی مقام لري نو رسول الله مبارک نو بس زر ځان ته اعلان کړل چې د غریب د الله په نو الله رب العالمین د آیات په دوه ځایونو کې یو په 9 سپاره کې یو په 15 وی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعداة والغشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا صبر کدا نفس دا ځان سره یو ځای کا دا غریبانان د ځان ملر کوا د غریب د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی د بلال چې د حبشې نه راغلی دی تک تور دی په مخ مبارک باندې زه بعضې وخت خبره کوم او دا خبره مې د ډېرو لوی عالمانو نه اورېدلې او دا مې بیا هم کتله بیا مې روکله چې ډېر لوی خانداني خلک په مکه مکرمه کې زه باسې تا ته خبره وکړم ابي لهب د ابي لهب د دقې وخت نه راواله تر د آدم علیه السلام پورې نسب وایه معلوم دی که نه یا د رسول الله مبارک د نسب نه دی که نه ترې دی خو قرآنی کافر دی الله ذلیله کړ په تېرو جمعو کې مې راته د ابي لهب متعلق خبرې کړي دي اصل جانه کړې مې وي په تېرو جمعو کې مې کړي دي چې ابي لهب هغه دی چې الله ورته وایي تبت یدا ابي لهب وتب هلاک دي وي او برباد دي وي د ابي لهب دواړه لاسونه الله ورته خیرې کوي ناکاره انسانو د رسول الله مبارک د نسبو خدا رسول الله مالدار ترین کسو زه دې ملګرو ته اکثر وایم خدای پاک هم چېرته ما سره عمرې او حج نه بوتلې که امین وایه نو د مکې مکرمې په خوا کې نن هم د ابي لهب په نوم باندې عظیم غر موجود دی داسې مالدار ترین کسو خو اسلام نو د اس مقامې نو او زه د هغه په مقابله کې ویم خدایه بلال ما ته وګوره د بلال د پلار صرف نوم معلوم دی ما ته ګورئ د بلال د پلار صرف نوم معلوم دی نور اخوا نسب نه دی معلوم بلال ابن رباح اخوا نسب نه دی معلوم خو چونکې د رسول الله مبارک سره مینه او د هغه سره محبت او یو غریب صحابي نو په جنت کې د رسول الله مبارک نه مخکې روان دی او د هغه په ګاټ کې روان دی غریب دی خو د رسول الله مبارک سره دغه شی په ګاټ کې روان دی صہیب رومی متعلق پر تصویر د سلمان فارسی متعلق پر تصویر د فارس نه راغلی دی د ایران نه راغلی دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم غریب دی خو داسې ایمان چې وایي کو دین د سوریا ستوري ته ورسي نو لنا رجال داسې کسان دي چې د سوریا د ستوري نه بیرلی راکوز کړي او تا ته به یې دغه کړي چې هغه سلمان فارسی دی نو هغه بیا به ځان ته رسول الله مبارک چې دا غریب دی خو د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی بیا به ډېر د مینې او د محبت اظهار کو رسول الله صلی الله علیه وسلم اسجانه د مدینې منورې بازار ته به لاړه نو په بازار یو صحابي و د هغه نوم حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنه چې و سیافام د حبشو دا کس د اونې نه ډېر مندرې و خو د سبزۍ دا کار به یې کو نو بعضې وخت به رسول الله مبارک له سبزي م راوړه فروټ به یې هم وله راوړی نو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وورې دا خبره وورې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بازار ته ووته بازار ته به رسول الله مبارک ته د ضرورت لپاره تک جایز دی اسې به رسول الله مبارک منع فرمایلی ده چې د ټولو نه خرابترین ځمکه په مخ د کائنات کې هغه د بازار ده او ټولو نه مبارکترین ځمکه په مخ د کائنات کې هغه د جوماتونو ده خو د ضرورت لپاره بازار ته تللی شي رسول الله مبارک تللی دی نو بازار ته رسول الله مبارک لاړه نو چې لاړه دا حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنه په بازار کې لګیا دی او خپل سبزي خرڅوي رسول الله مبارک به د شا نه راغی چې د شا نه راغی نو په دې سترګې ولې داسې لاس کېښوده لکه څنګه تاسو مونږه بعضې وخت خلکو سره خوشطبي کوو او خوش اخلاقي کوو سړی په سترګو ولې لاس کېوي څوک یې دغه شان رسول الله مبارک د هغه په سترګو باندې لاس کېښوده دې د اونځې نه داسې مندرې مو
د رسول الله مبارک صرف دی کونډو مبارکو ته پتونو مبارکو ته را رسېده چې په سترګې ولا لاس کېښود هغه ځان له ښود څوکې دې کې رسول الله صلی الله ځان یې ډېر ولاقو چې څوکې خو رسول الله مبارک چپ دې کې نبي علیه السلام وفرمایل وایي ما نه به دا غلام په څو پیسو والی دا غلام به په څو پیسو والی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آواز واوري چې دا خو د الله رسول دی تاسو د الله په ذات یقین کې ترمذی شریف کې دا حدیث دی وی دی صحابي داسې ځان رسته که او د رسول الله مبارک دقې مبارک وجود پورې دقې مبارک کونډو پورې د مبارک پتونونو پورې دا سر او د اوږه او دا وجود مږي او ځان هم ورجفتئ او ځان هم ورته دغه کوي نو دا غلام به ما نه پسو والی دا غلام به ما نه پسو والی خوشنبي وصل نبی علیه السلام کوي هغه غلام ورته وي ای د الله رسوله ای د الله رسوله زه ډېر کوټه یم ما به تا نه څوک هم وانه دي دې خبرې ته غوږ کښېږدی وایي زه ډېر کوټه یم زه ډېر بېکار یم تا نه به ما څوک وانه دي الله اکبر زه چې بعضې وخت دا حدیث ویم او دا حدیث مې د مخې ته راشي ته د الله په ذات یو تیمورجان مولوي صاحب او اسدالله جي صاحب چې سترګو نه مې بې اختیاره اوښکې روانې شي چې رسول الله مبارک دا واورېدل چې دی ورته وایي چې زه خو یو بېکاره پرزه یم او یو بېکاره غلام یم ما به تا نه څوک وانه دي نو رسول الله مبارک ورته څه وایي مشکات مبارک حدیث دی وایي والله زما د الله په ذات باندې قسم وي چې ستا عمره کرو مبارک انسان په مخ د ځمکې نشته ولیکن هغه اسباب باندې ایر شو چې ته د الله په نیز باندې ډېر کاری د الله په نیز باندې ډېر اوچت دی یہ غریب یہ لگیا ہے بازار کی سبزی خرڅه زه دې هغې غریبتوب ته نه ګورم زه دې ته ګورم چې د الله په جناب کې ستا ډېر لوی مقام ستا ډېره لویه مرتبه ده صحابو چې دا خبره کله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خولې مبارکې نه واورېده د حضرت ظاهر بیا ډېر خیال ساته چې رسول الله مبارک وایي ته د الله په نیز باندې ډېر اوچت دا د غریب شان دا د غریب مقام دی په خپل غریبیت شرط هم زړه خفه نه کړي بس خپل محنت کوه خپل مشقت کوه نور نحن قسمنا وای کنه تیمور جان یار نحن قسمنا بین معیشتهم فی الحیات الدنیا بس الله وی تقسیم ما کړی دی ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخریا څوک مشت پیدا کړی څوک ملاندې پیدا نظام کائنات چلو نو خو چې دا کوم غریب پیدا شوی د الله په جنات کې لوی مقام څومره لوی مقام وي راواله مشکات مبارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم سړی او کم غریب په خپل غریبۍ باندې صبر او دې صبر سره دي د خپل زندګۍ د معمولات لګیا دي روان دي چلی نو حدیث کې دوه قسم الفاظ راغلي دي یو 40 کال راغلي دي یو 1500 کال چې دا غریب به د مالدار نه 1500 کال مخکې جنت شان خې دومره لوی دی شان مقام خې دومره لوی دی رسول الله مبارک په د غریب چې دا قسم الفاظ او د الله رب العالمین د طرف نه خبر رالی بیا د رسول الله مبارک د غریب پوره خیال ساته پوره مرسته به کوله پوره د هغه سره د محبت انداز به کو دین علاوه وره بله وره دا مشکات مبارک دی مسجد نبوي شریفه الله رب العالمین دې موږ او تاسو د هغې دیدار را نصیب کړي لوی شان لري لوی مقام لري لوی مرتبه لري د مسجد نبوي شریفه هغه وخت چې د رسول الله مبارک جمعات نو د حبشو نه به یو تکه توره زنانه راتله او هغې به د جومات صفۍ کوله داسې وخت کې به یې کوله چې خلک به نو صفۍ به یې وکړه او چې جومات به یې صفا کړه بیا به لاړه دې به دا معمول سره دا چل کو رسول الله مبارک به هم کله ولیده دعاګانې به یې ورته وکړې دا الله رب العالمین یو شان دی او د هغه فیصلې دي او د هغه په فیصلو کې څوک هېڅ هم نشي کولی دقه بیبي چې دا جومات پې صفا کو مسجد نبوي شریفه یو وخت داسې راغی چې بیماره شوه او بیماري یې یو 2-3 ورځې وکړه او 2-3 ورځې پس په هغې بیمارۍ کې وفات شوه چې وفات شوه بس هغه خو
دا رنګه تورم وه غریبم وه صحابه و چې د هغې وخت کم ځای د وخت صحابه و د هغې وخت او کم هغې سره لنډ و هغوی په هلته جنازه م وکړه او د جنازې نه پسې دفن هم کړه او د دفنتوب نه بس خبره ختمه شوه څو ورځې پس رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړ یاره هغه بیبي نه به چې جومات به یې صفا کړ څو ورځې شوې هغه نه صحابه ورته وایي د الله رسوله وی خو وفات شوی ده وی کله وی د هغې خو نن اتمه نهمه ورځ ده چې وفات ده یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده چې هغه غریبه ناداره هغه وفات شوې ده وی تاسو ما ته وی ولې نه وی د الله رسوله موږ وی چې یاره بس هغې وخت کې دغه و لرې ځای م و ګرمي م وه نو موږ ته خبر نه کړې هغه موږ ویل دفن م کړی ما قبر له بوځئ ما قبر له بوځئ رسول الله صلی الله علیه وسلم والله العظیم په احادیثو کې دي راغې او ځان سره یې صحابه م راوستل او چې صحابه یې راوستل وی قبر یې کم یو دی ویل چې دا قبر یې دی تاسو د الله په ذات یقین وکړئ صحابو ته یې ودرېږئ او رسول الله مبارک وله په قبر باندې جنازه صحابه م حیران دا ځای خلک هم حیران چې خدای پاکه دا څومره دا څه د مقام بیبي وه څه لوی شان یې لره چې دا د څه د وجه نو زمونږ دا محدثین چې کوم موږ ته دا احادیث ښیي دا خو ډېر مبارک خلک دي دا ډېر لوی شان والا دي دا ډېر لوی مقام والا دي دوی بیا هغه ماخذ راوباسي نتیجه راوباسي نو دوی وایي چې رسول الله مبارک د دې دومره پروټوکول وکړ او دومره تپوس وکړو بیا پې جنازه وکړه بیا تپوس وکړو او لاړه دا د دوو وجه د دوو وجو د هغې د وجې دا رسول الله مبارک یو د دې د وجې چې دې ښځې به د جومات خدمت کو د جومات خدمت پې کو او د مسجد خدمت دا ډېر لوی شان لري دا ډېر لوی مقام لري زمونږ دا بعضې خلک د جومات د دې خیال نه ساتي نه د بلب ساتي نه د پکي ساتي بلکې خپله بدماشي به کوي کور کې بیا یقین د الله په ذات وکړه کور کې به د وړو مور د سپېرې نه دله دومره یېرېږي چې زه به تا ته سویم په جومات کې به راشي بدماشي به کوي پکې داسې دی او پکې هغسې او دا دله کور یېرېږي یو خبره واورئ دا زما خبره خیر دا بعضې خبرې د کتابونو یې څه ده او بعضې د څه د تجربو نه یې وایه بعضې د تجربو نه وي دا موږ تجربه کړې ده دا به د مولوي صاحب هم ماته وي په خدای یقین وکړه او مولوي صاحب دا موږ ته استادان وي د جومات کې ګورئ چې کم دله دا چغې وایي پکې آزاد کو پکې بند کو دا ګزاریا خوا کو دا دله کور کې د ښځې نه یېرېږي بس د دې اسانه معلومتیا ګورئ که نه چېرې د ښځې دله کم یو دی نو بس ګورئ چې په جومات کې کم سړی بدماشي په امام کوي او دقه شان په خادمانو کوي دا د ښځې دله بس اسانه په اوس خو ته موږ د ښځې دله ویلي نه شو که نه یار همجده جي صاحب نو خیر دی بعضې څیزونه به هغه به د اشارو نه پېژنې که نه داسې خو نه ده چې بس ښځې ورپسې کوتک راغېشتې په دې یاره دا فیسبوک ښه شی نه دی همجده جي صاحبه خو بعضې وخت پکې دا لطیفې وي کور کې به ښځه ورپسې چپلې راغېشتې ښه بیا وی 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 خو چې بار ته روځي نو روغ غوندې برید تا کړي مخکې داسې راوایي دقه د جومات هغه دلګانې دا په جومات کې چې بدماشي کوي دا دقه دلګانې د روپۍ د ورکولو بني او بدماشي به زه تاته سویم نو بهر کې هم خیال کوئ د جوماتونو خیال ساتئ د دې خدمت کوئ د دې د صفۍ خدمت کوئ د دې د پکي خدمت کوئ دا ډېر لوی شان لري او دا ولې سجانه شان لري یاره بس زه به تا ته اوس مثالونه څو خو زه واخم کم دی هغه یوه نیمه هغه ده شوه خو زه به تا ته دومره وویم چې ابراهیم علیه السلام له الله ډېر لوی شان ورکړی دی ډېر لوی مقام یې ورکړی دی الله رب العالمین چې د هغه صفات کوي په قرآن شریف کې څه وایي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعیل ربنا تقبل منا انك جومات یې جوړ کړ الله ته سوالونه کوي خدای دا دغه مې کوي او د هغې هغه وارنا مناسکنا وتب علینا خدای اوس ته طریقې مو ښیې او د جومات هغه خدمت هغه دغه م را نصیب کړي تاسو د الله په ذات دخلونه کې دا قریشو چې کوم مسلمانانو کوم کافرانو مو
هر قسم ګناه به پکې و، خو د بیت الله به خدمت کو. شان ولا الله څومره لوی ورکړه، مقام ولا د جوماتونو خدمت کوي. بهر کې خبرانه دغه شوه د ښځې به یو دا چل کو چې د جومات خدمت پې کو، نو رسول الله مبارک ځکه دا وکړه. او دویم نمبر پکې دا و، زمونږ دا علما وایي چې دا ښځه غریبه وه، فقیره و، مسکینه وه، او د رسول الله په زړه کې د مسکین او د فقیر ډېر لوی شان و، ډېر لوی مقام و، ډېره لویه مرتبه وه. نو دې وجه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې پوره لحاظ ساته او پوره خیال یې ساته. دا خلک چې د جومات خدمت کې د دې ډېر لوی شان دی، د دې ډېر لوی مقام دی، د دې ډېره لویه مرتبه ده. نو رسول الله مبارک به د دې خلکو شان او مقام. نو غریبتوب دا ثبت شی نه دی. راغی زندګۍ کې خیر هېڅ خبره نه، دا خو زندګي ده. ما خو ته وایي چې نحن قسمنا بین معیشت، دا د دنیا ژوند دی، چاله یو شان چاله بل شان. خو الله او د الله رسول ته دا ډېر خلک محبوب، ډېر لوی مقام ده. د آخري خبره کوم، بس وخت هم ختم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ناست دی، دې کې یو صحابي راغی، حضرت سعد دا نوم دی. یو روایت کې حضرت سعد دی، بلکې بل شی نوم دی. خو بهر کې سعد انصاري دا مې دوه درې روایتونو کې وکتل. نو لاسې د کار نه راغی، نو رسول الله مبارک له مخې له ورغی. نو اسجانه رسول الله مبارک سره لاس میلاو کړ. نو چې لاس یې ورسره میلاو کړ، نو رسول الله مبارک هغه لاس داسې، رسول الله مبارک هغه لاس ونیوه. چې وینیوه نو هغه داسې ویرېد چې خدایه څه چل ګناه، څه غلطي رانه شوه چې د الله رسول مې لاس ونیوه. رسول الله مبارک بیا دا لاس داسې. نو تاسو ته خو پته نه لګي، خو موږ سره دا بعضې ملګري دا خواران په دې بټو کې دا خښتې مخ تیولي، نو د دوی دا لاسونه چې موږ وګورو نو داسې کلک پولې شوي، هغه پولې بیا وي نو بیا هغه پولې سمې مضبوطې شي، نو دا لاس یې سخت. د دې مزدور کار سړي ګورئ لاس سخت وي، تاسو یې وګورئ. نو رسول الله مبارک چې د هغه لاس وکړ، نو هغه سخت و، هغه لاس یې سخت و. چې لاس یې سخت و، نو رسول الله مبارک ورته دا ولې وی دا ولې وی دا الله رسول، زه په دې لاس باندې خپلو بچو د مزدوري کوم، زه په دې لاس باندې لګیا یم، ګوټ کوم، چاري کوم، څه چې د هغې وخت دغه دا د دې وجې څه. تاسو راواړئ دا حدیثو دا حواله دا ما ځان سره لیکلې ده. رسول الله مبارک د هغه لاس داسې راواغېسته. دا ګورې ډېر لوی مقام دی، ډېره لویه مرتبه. او هغه لاسونه یې په خاورو باندې ککړو، د هغې مزدورۍ د وجې یې لاسونه په خاورو ککړو، او داسې هغه لاسونه راواغېسته او لاسونه یې ښکلې کړل. او بیا ورته څه وایي؟ وی الله رب العالمین ستا د دې مزدورۍ چې تی په دې لاسو باندې حق و حلالو باندې کې، او دا کمې کرښې او دا کم پټونه چې راغلي دي، دا الله ته دومره محبوب دی چې په دې لاسونو باندې الله د جهنم اور حرام کړ. د مزدور د الله په جناب کې دومره لوی مقام. نو مزدور ته په سپک نظر باندې نه ګورئ، په دروند نظر باندې به ګورئ. زه خو قسم په خدای چې دا مزدوران دي، موږ سره اکثر ملګري دا مزدوران دي، زه هم دا ډېر لوی خلک دی، دا ډېر قدرمن او عزتمن خلک دی چې کوم سړي دا مزدوري کوي، حق و حلال و مزدوري کوي. د دوی د الله په جناب کې بعضې بې غیرته دلګان به لګوي، غلاګانې به کوي، شکماري به کوي، سمګلینګونه به کوي، همدې صاحب به لګوي، ډبلې به راغشتي، خوار به لګوي، اشي به ټکوي، لګیا دی هغه په اره باندې به دغه کوي. دا ډېر لوی خلک دی، دا ډېر لوی مقام والا خلک دی. بعضې خلک په سسکورې وي، بعضې به لګوي په بیلچې باندې به ډکول کوي، بعضې به خښ ویلي، بعضې نور هم چې دا جومات کې څومره دي دا ټول خواران مزدوران دي، دې ټولې مزدورۍ کوي. دا ډېر لوی مقام، ډېر لوی مرتبه. لږ پکې خیال کوئ چې د حق او د حلالو تمیز پکې پوره کوئ، د حق او حلالو تمیز کوئ. د الله په جناب کې والله العظیم ډېر لوی مقام، ډېره لویه مرتبه. نو په خپله غریبۍ باندې به خفه کېږئ نه، بس دا الله وایي ما تقسیم کړی دی، او چې تقسیم مې کړی دی، څوک به مې غریب پیدا کړي، څوک به مې مالدار. مالدار هم د الله په شان چې د حق و حلالو مزدوري وي، د الله په جناب کې ډېر لوی شان دی، ډېر لوی مقام دی، ډېره لویه مرتبه ده. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه، عبدالرحمن ابن عوف مالدار ترین صحابي دی په صحابو کې، خو د الله نه به یریده. څومره مالدار دی، مړه دا زمونږ د خلکو به څه مالداري ده، دومره مالدار دی، دومره مالدار. زه راته د هغه نور بینک بیلنس او د هغه جایدادونه هغه راته نه وایم، زه راته صرف دومره یم چې حدیث کې کومه خبره راغلې ده. د عبدالرحمن ابن عوف عرب خو
بیبیانې به ډېرې وي. اوس هم په عربو کې ښځې خلک ډېرې کوي، ګران کار دی خو بس مینه خدای پاک اسانه کړې ده. نو عرب لګیا دي ښځې ډېرې کوي. نو دا عبدالرحمن ابن عوف څلور ښځې وي چې کله هغه وفات شو او زامن یې مو لوڼه یې وي، نو بیا زموږ د تیمورجان مولوي صاحب دې ناست دي، دوی ته پته لګي چې کله د تقسیم د وراثت کېږي نو د ښځې به کې وایه اتمه حصه وي، اتمه حصه وي د خاوند په مال کې د ښځې اتمه حصه وي. او چې څلور ښځې وي نو بیا بیا سویمه حصه راځي، دوه دېرشمه اټچارې بتیس دوه درېشمه. نو د عبدالرحمن ابن عوف د ښځې چې کومه دوه دېرشمه حصه راله نو پاکستانی د هغې نه 6 کروړه روپۍ جوړې. دا دوه دېرشمه حصه د 6 کروړه روپۍ پاکستانی ورسېد. دومره مالدار ترین سړی و او دومره مالدار ترین هستی وه، خو د الله نه یریده. نو ما ته وګورئ، ما ته رسول الله مبارک په خپل جون باندې ټاپ 10 وایه ټاپ 10 عشره مبشره لس کسان چې رسول الله مبارک ورته والی د جنت سرټیفیکټ تاسو جنتیان یې دا لس کسان. پای کې دا څلور خلفای راشدین دي او نورم پکې صحابه دي، یو پکې عبدالرحمن ابن عوف هم په ټاپ 10 کې دی. ته وی عشره مبشره کې ته په هغې لس خوش نصیبو کې چې تاسو د دنیا جنت تېر شئ. نو مالداري هم څه بد شی نه دی چې د الله او د الله رسول پکې پوره خیال ساتي، نو هغه بیا څه بد شی نه دی چې لا بأس بالغنا. وایه که نه یار تیمورجانه دا ته ولې دا خو زاد طالبین کې دي. لا بأس بالغنا لمن اتقى الله عز وجل. وی په مالدارۍ کې هېڅ ګناه نشته چې څوک پکې د الله نه وي او د الله احکامات پکې. نو مالداري په خپل ځای باندې چې د حق حلال ویلې شان لري، او غریبي په خپل ځای باندې وي حق او شد چې سړی پې صبر کوي او دغه کوي. خدای پاک دې موږ او تاسو له د دنیا په دې ژوند کې د راحت زندګي را نصیب کړي، خو چې کوم موږ غریبانان یو نو په دې غریبۍ دې راله الله رب العالمین د صبر او د ښکلې زندګۍ توفیق را نصیب کړي. درود شریف ووایئ. وی د عمرې شوق مې د سو کما نو جیب ته لاس کوه که نه سجاد. حقیقت دا د عمرې لوی سعادت دی، حج لوی سعادت دی او انسان یې کوي، نو دا ښه خبره ده. خو زه ته یو طریقه ښیم او دا ما د ډېرو عظیمو علماو او دا یې زده کړې او زه راته په منبر ناست یم او زه راته یقیني ویم چې الله رب العالمین به دې بوځي. خو یو څو طریقې دا په خپلې زندګۍ کې راولې، دا به بلکل یو خو دا ده چې لومبې وله پاسپورټ جوړ او لومبې به پاسپورټ جوړ کړي. پاسپورټ یو داسې یو څیز دی چې د دې په ذریعه باندې به ته د خپل ملک نه سفر کوې. چې کوم سړي پاسپورټ جوړ کړی دی دی به خامخا الله رب العالمین حج او عمرې له بوځي. زموږ دیر باباجي هغه به د خپلو مواعظو کې وي، یو کس راله راغی وی راته وی چې دغه وکړه ما ته دعا وکړه چې الله زوی راکړي. وی ما لاس اوچت کړ خدای دله بچي ورکړي. ما ورته چې واده دې څومره وکړي؟ وی ما خو لا واده نه دی. نو چې ته ما ته عمرې له ځم او پاسپورټ ته نه راکړې دا ګپ شپ نه کوې، نه لومبې به وله پاسپورټ جوړ کړې. پاسپورټ که 4.5 روپۍ دي هېڅ خبره نه ده، پروت پی. دویم نمبر به دا چلو کې چې لږې لږې پیسې وله جمع کوه. دا تاسو ته ما مخکې ویلي اوس هم راته ویم، لږې لږې پیسې وله یو خزانه کې 100 روپۍ 200 روپۍ روز پکې اچوه. 2.5 لکه روپۍ دی وخت کې د عمرې داخله ده چې ته 100 روپۍ 200 واچې، قسم په خدای یو وخت به داسې چې الله به دې زموږ ملګری دا دی او وهاب ګل حاجي صاحب د پېښور نه دا 4-5 کال دی او هره جمعه راځي، تاسو یې وینئ. د ما ته اوس ووي قسم دی چې ما ته دغه خو سې په دې لاره کې راته وي وایي انشاءالله سبا زما یو لورکۍ ده او زما رور دی هغه سره عمرې نه روانه. ما وایي څنګه ته د الله په ذات یقین وکړه راته وي. وی هغه یې به داسې چل کو چې لس شل روپۍ به خزانه کې اچولې. نن الله رب العالمین په هغې کال 1.5 کې هغه دا توفیق ورکړه، نور والا خدای د غیبو نه واسي سبا عمرې نه روانه. نو یو خزانه والا والی دا چل کوي. دریم نمبر دا چل کوي چې د قرآن شریف یو 2 آیات دي او الحمدلله زه مستقل ویم او الله مونږ بې شمېره بکارت بوتي او نن یې تاسو ته هم ویم دا وایه. یو دا آیات وایه وقالوا حسبنا الله امجد صاحب سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. لسمه سپاره کې آیات دی، بیا بیا راته د ملګري خیر دی. یو دا آیات
زمونږ علما وی اوریا. او بل نمبر د آیات و ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دا دو آیاته فرض مونږ کې مو وایه د فرض مونږ نه چې سلام واړی د هغې نه پسې وایو قسم بالله زی مستقل ویم او الله بې شمېره کاته بوتلم. او چې کله نفل کوي یا سنت کوي نو د ربنا اتنا فی الدنیا نه پس د آیاتونه وایي وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب وقالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله ورسوله انا الی الله راغب. دریم نمبر دا. او څلورم نمبر دا چلو کې چې د دې اذان د جواب ورکوي په دې خو مستقل جمعه سجل بیان کوي. د اذان د جواب ډیر لوی ثواب دی. اذان جواب ورکوه اذان نه پس بیا د اذان دعا ده اللهم رب هذه الدعوة التامه ده ووایي. او د دې نه پس بیا حدیثو کې نور هم دي خو هغه راته زه نه ویم. د دې نه پس یو ځل تلبیه وایي. تلبیه دا د معتمرینو د حجاجو ترانه ده. دا د معتمرینو د حجاجو ترانه ده. لبیک وایه ټول لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. دا د اذان نه پس یو ځل یا درې ځله وایي. څلورم نمبر دا. او پنځم نمبر دا چې د درود شریف کثرت کوي. حضرت مبارک زموږ عزیز الرحمن هزاروي صاحب شفیق الامه الله دې درجات بلند کړي چې څوک په وله لال وي عمرې لازم حج لازم وي درود شریف وایي. الله د هغې د برکته خو هغه 450 حج هغه کړي 54 حج او عمرې مې څومره کړي دي قسم په خدای هغه وایي د سلو نه زیاتې پته راته نه لګي. دا صرف په دې چې درود شریف دی. نو درود شریف وایه او د قصه اعمال چې مې راته وښول دا وایه ان شاء الله وتعالی الله رب العالمین به مو عمرې له بوځي. اسد علي صاحب زموږ د نوخار ډیر بهترین انسان دی. د علماو ډیر محبت کوونکی انسان دی. اسد علي صاحب ډیر نوخار والد صاحب سره هم ډیره مینه زمونږه. بیا عزت علي صاحب سره بیا چې دا څومره د نړۍ علما دي دې ټولو سره مینه او محبت ساتي. او د علماو ډیر لوی افسر دی خو د علماو ډیر لوی خادم دی. بیمار دی الله رب العالمین د وله صحت او عافیت وکړي. زمونږ یو ملګری دی فرید خان زوی دی رک شوی دی دعا وته کې الله رب العالمین دې زموږ د قمرګری فرید خان صاحب دا بچي الله پیدا کړي. دعا کې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله زموږ ګناهونه معاف کړي. دوالو جهانو خیر هم نصیب کړي. الله رب العالمین موږ له په دنیا کې د دنیا ښکلي ژوند را نصیب کړي. او چې د دنیا نه زوی الله العالمین دې د ایمان سره د دنیا نه بوتلی کړي. او د دنیا دا ژوند دی کو د غریبۍ دی کو د متوسط دی کو د مالدارۍ دی الله دې د خپل اطاعت او د رسول الله مبارک د طریقو د لاندې الله زموږ نصیب کړي. الله دې موږ او تاسو د محتاجۍ نه وساتي. محتاجۍ د ژوند نه دی الله موږ او تاسو وساتي او د خیر او د عافیت ته دې الله ډکه زندګي نصیب کړي. دا چا چې موږ دپاره دعاګانو دپاره ویلي الله د ټولو دعاګانې قبولې کړي. او څومره بیماران دي الله یې ټولو له صحت ورکړي. څومره مردگان وفات دي الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي. څومره جامع مسجد حلیم آباد ته میلمانه قربانه راځي او د دې ځای دی کو د بهر دی الله یې د ټولو قدمونه په تله نه کوي. او دا دعا کوي د الله در کې کمی نشته. موږ خو غریبانان یو خو الله ته خو غریب نه. زمونږ او ستاسو الله د حرمینو شریفینو د غیب و اسباب برابر کوي. خدای موږ سره خو څه نشته خو تاسو سره خو هر څه شته یا الله د غیب و د تلو اسباب برابر کوي. د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي. د دواړو جهانو شر هم محفوظ کړي. او چا موږ دپاره دعاګانو دپاره ویلي الله یې د ټولو دعاګانې په خپل جناب کې قبول او منظور کړي. د دواړو جهانو خیر دی الله زموږ او ستاسو نصیب کړي برحمتي.